اسلامآباد د پاکستان دارالحکومت په تیزی سره ترقی کوي. د نوي زمانې ټول سهولتونه دلته کې دي. اسلامآباد د دنیا د یو څو دارالحکومتونو کې یو دی. چې د پاکستان د ښکلو او د زړه راښکونکو قامي پارکونو کې یو دی. ځنګلي چړایانې صفا هواګانې پیدا کوي. لوړې غونډۍ د قیمتي بارانونو سبب جوړیږي. ګڼ ونې بوټي قسمه قسم ځنګلي ژوندون ته پناه ورکوي. دا لکونو خلکو ته خواله ورکوي. مارګلا هیلز نیشنل پارک قامي دارالحکومت درزیدونکي زړه دی. اسلامآباد یو نوی ښار دی چې د شپېتو په نیټه د پاکستان نوې دارالخلافه جوړه کړې شوه. د دې لپاره داسې ځای خوښ کړی شو چې د پوټوهار د میدان او د مارګلا د غرونو منځ دی. په کال 1980 کې په غرونو کې دننه تقریباً 14,000 ایکړه ځنګل د مارګلې هیلز نیشنل پارک په تور محفوظ کړی شو. مارګلا هیلز قطب طرف ته د همالیې لاندې چړایانو پورې خور دی. دا د اوبو ذریعه هم ده چېرته نه چې د اسلامآباد تازه اوبه راځي. په دې کې په یو غټ دریاب باندې ډیم جوړ دی چې د ښار په منځ کې یو جهیل جوړ کړی شوی دی. راول جهیل نه صرف دارالحکومت ته اوبه ورکوي بلکې دا د ځنګلي ژوند یو اهم پناهګاه هم جوړه شوې ده او نیشنل پارک ته تر دې ځای پورې ارتوالی هم ورکړی شوی دی. د دې صفا اوبه د میانو د ډیروالي او د مختلف قسمه د مرغو او په خاص توګه د کینګ فشر د خوراک ذریعه ده. ځای هم هر څه وي. د جهیل د ښکلي ځای د حاصلولو مقابله نه صرف په مرغو کې ده بلکې خلک د تازه هوا دپاره دې علاقې ته راځي. د ښار د مینځ نه غرونه صرف د 10 منټو لار ده او د ښار اوسیدونکي د دې سکون نه ډک ماحول او یخې هواګانو دپاره دلته راځي. اگر چې غرونه د ځنګلي ژوند نه ډک دي خو په خاص توګه یو ځناور چې زیات لیدی شي او د خلکو توجه راګرځوي هغه ده خړه شادو. دا په غټ ټولګي کې اوسیږي چې د هغې تعداد د 80 پورې کیدی شي. دوی په ګڼه د یو بل سنگار کوي. دغه شان خپل تعلق زیاتوي او امن سره اوسیږي. دا ذهین او پرتجسس دي. په ټولو قبیلو کې کله ناکله جګړې شروع کیږي خو د با اثره د غټي شادو په موجودګۍ کې زر بیا امن بحال شي.
نښې شوې لارې پارک ته د شوقین پیاده تلو والا او د مرغو لیدلو شوقیانو دپاره دي. خو یو څو خلک دا پټې خزانې پیژني، لکه ډیر نایاب خلیج طاوس په ګڼو جاړو کې پناه اخلي. د ګڼو جاړو په وجه د پارک زیاتې د کتو قابل نظارې ځنګلي ښکاري. د دې نه علاوه د چونې کاڼي د باران او په پاکو او رڼو نهرونو کې بدلي. خو چې کوم ځای ته خلک په اسانه راځي هغه علاقې په دباو کې دي. مارګلا د پاکستان د ټولو نه زیات کتو والا پارکونو کې یوه ده، خو زیاتره خلک ښکلي ځایونه د کتو دپاره بیا راځي. په یو هکله نیشنل پارک یو امتحان دی چې انسانان او ځناور یو ځای اوسېدی شي که نه. پارک د اسلام آباد نه دومره نږدې دی چې د کمرشل دباو په وجه د ځنګلي پناهګانو او د ښاري آبادۍ په منځ کې فاصلې لږیا دې ختمیږي. پارک ته مخکې ډېرې خطرې مخ دي. هر کال خلکو ته وریادولی شي چې دا ټوله علاقه د قدرتي آفتونو په نښه ده. د مونسون د هواګانو په مخه د ټولو نه مخکې مارګلا هیلز راځي. د نمۍ نه ډکې هواګانې بره اوچتېږي او د یخېدو نه پس دې باراني علاقې کې د باران ته تازه اوبه په ډېر مقدار سره ورکوي. دا کالاني بارانونه خوړونه او د ځمکې لاندې اوبه بیا ډکوي. حقیقت کې دا یو خاص څیز پیدا کوي. استوایي ګرمي، د لمر تپش او ډېر بارانونه د غرونو زیاتوالي دپاره ډېر ښه ځای جوړوي. د ځنګل شنکې د خاص کیرړو مرړو د ډېر تعداد افزایش کوي. دا پارک د پاکستان د مختلفو قسم ژوندي آثارو په وجه ښکاره دی او یو خاص مقام لري. دلته د ګرځېدو والا کیرړو ډېر نسلونه دي. اودي وزرو والا پټه مرغۍ په 250 مرغو کې یوه هیره ده. دلته کې د رنگ برنګ د بوټو او ګلونو خزانه ده او د پرپرکو 55 قسمونه دي. د مختلف قسمه ځناورو او حیاتیاتي بدلون په وجه نیشنل پارک د ذکر وړ دی. دا پارک په یو بل وجه هم ځان ته یو خاص مقام لري، ولې چې دا غرونه
د پاکستان میدانونو نه قطبي غرونو طرف ته تلو والا د مرغو په لار کې دي. دا په یخنۍ او په ګرمۍ کې مرغو ته پناه ورکوي. ځنګلي سور چې لومبې به په جنوبي حصه کې اوسېدل اوس غرونو طرف ته راغلي دي او هلته ژوند کوي. دا د خاندان په شکل کې اوسېږي او زیاتره د بوی د حس په وجه خپل خوراک ګوري. مارګلا د میوو خوړونکو خاپیرکانو د اوسېدو ځای هم دی. د غټو خاپیرکانو د وزرو اوږدوالی 1.7 میټره پورې وي. دا د تیارې سره بېچینه کیږي او په ټول ځنګل کې د رس، ګل او د میوې په تکل کې الوزي را الوزي. د مارګلي زیاتره مېمالیه ځناور پټ اوسېږي او کم په نظر راځي. د کیمرې د ټریپ په مدد سره د پارک څه شرمېدونکي ځناور اوس لیدلی کېدی شي. دا د داسې مخلوق تلونکي تصویرونه وباسي چې په هغې کې قطب کې د چیړ په ځنګل کې اوسېدونکي سې، ځنګلي سویا، لومبړه، ګلداره پیشو او په میدانونو کې پینګولین شامل دی. پارک کې د ځنګلي ژوند مختلف قسمونه ظاهروي او په دې کې هر یو د پارک په اهمیت کې اضافه کوي. چالاک او تیز شادوګان سحر وختي پاسي. سحر کېدو سره هغه لارې چې په هغې باندې د ککړ قبضه وه اوس پیاده تلو والا استعمالوي. دا د 1.5 میټر نه زیاتې اوږدې نه وي. د پیدا کېدو په موسم کې د دوی اوازونه زیات اثر والوي. دوی ته همیشه د پړانګ سره د جړب خطر وي چې د سوري په شان خاموشه دوی پسې وي. خلیج طاووس دپاره ځنګلي لارې لکه شهراګانې دي. څوک هم د دې د رویې نه واقف نه وي مګر داسې لګي چې دوی د ټولګي په شکل کې اوسېږي. دا د تخم نه د چرمخکۍ پورې هر څه خوري. د خپلو پنجو او مخوکو باندې واړه کیروړي میروړي هم د پاڼو د لاندې نه راوباسي. دا لارې ځناورو ته د پارک په نورو حصو کې په تیز رسېدو کم مدد ورکوي. څنګه چې په لاره باندې د انسانانو تګ راتګ زیات شي نو ځناور د پارک ژورو جاړو طرف ته ځي. ما په لومبي ځل خپل دوستان راوستي دي. دلته ځکه راځم چې زما د فطرت سره مینه ده. دلته ونې دي، غرونه دي او ورسره نږدې د اوبو اواز. زما مطلب ډېر د سکون نه ډک ځای دی، ډېر د سکون نه ډک. او زه یو نوکر پیشه یم. نور ډېر نوکر پیشه خلک دلته راتلی شي او سکون حاصلولی شي. ګرانه دا ده چې ډېر خلک دلته راځي او دلته امن او سکون موندل ګران دی. د هفتې په خلاصي باندې دلته د ټریفک ډېر رش وي. پارک د اسلام آباد نه په لږ مزل دی ځکه د پکنیک او فیملی دپاره صحیح ځای دی.
د کلاو اسمان لاندې اور او نغرو په وجه سختۍ پیدا کیږي. او ډیریدونکي خزله پاتې شي. شادوګانې د څه قسمه موقع نه د فایدې اخیستو دپاره ډېرې چالاکې او تیزې وي. پاتې شوي خوراک دپاره دوی د ونو نه لاندې راکوزیږي. څومره چې دوی خلکو ته نږدې کیږي دومره دوی ساتلو واله ګڼلی شي. چې څومره ورله زیات خوراک ورکولی شي نو دوی به نور هم زیات تمه لري. دوی پوهیږي نه ځنګلي ځناور دي. بعضې وختونو کې شادوګان ستمې زیاتوي او غوسناک شي. ښکاره خبره ده عوام په دې نه پوهیږي. راتلو والا د دې سختو نه ځانونه خلاصولی شي خو شادوګان ورځ په ورځه بادران کیږي. په هیڅ معیار باندې دا پاک خوراک نه دی. دا د ځناورو دپاره خراب دی او د پارک فطرت بدلوي. په عام توګه ځنګلي سور شادوګانو په شان نه وي خو په پرېښودې شوې بریانۍ باندې دوی د یو بل دشمنان جوړ شي. اگر چې د سور غاښونه ډېر یېروونکي وي خو شادوګان د زیاتوالي په وجه په دوی تکړه وي. په دې کې د ځناورو هیڅ قصور نه وي. انسانان دي چې د غیر ذمهدارۍ ثبوت ورکوي. تاسو به کورونو کې خزله اخوا دېخوا نه غورځوئ بلکې یو خاص ځای کې به یې جمع کوئ. پروفیسر زاهد میرزا چې د مارګله ځنګلي ژوند ماهر دی زیات سخت قدمونه اخیستل غواړي. په لارو او سړکونو باندې څوکیداران پکار دي او که هغوی څوک په کچره غورځولو باندې وویني نو جرمانه کول یې پکار دي. په داسې ځای کې په موقع جرمانه کول یو حل دی خو مسله بې قابو شوې ده. راتلونکو خلکو ته د خپلې کچرې ذمهداري په خپله اخیستل پکار دي. ښکاره خبره ده چې دلته کوم خلک راځي هغوی له خپله کچره ځان سره واپس وړل پکار دي. دا زما ټولو ته خاص دی چې دا ځای زموږ دپاره جوړ شوی دی او هم موږ به دا صفا سوتره ساتو. که موږ دغه شان کچره غورځو نو دا پارک به تباه شي. که خلکو ته د ځنګلي ژوند د ماحول او په هغې باندې کولو والا فیملی ډرامې پته ولګي چې دا ځای څومره اهم دی نو بیا به هغوی د دې اهم علاقې ډېر قدر کوي. ریاض محمد پشان ځینې خلک مخکې نه دا قیمتي او خاص ځنګلي ژوند دریافت کړی دی. مرغۍ د دوی ډېرې خوښې دي. مرغۍ ډېرې خوشحالېدو واله وي. سهار مرګله هیلز نیشنل پارک ته راځم ټول ورځ د مرغو سره تېرول نه پس چې کله ماښام کور ته واپس ځم نو دا زما دپاره ډېر زیات زړه راښکونکي وي. د خپلې مشاهدې او د مرغو د عادتونو د پیژندو په وجه ریاض د مرغو د ښه نه ښه تصویرونه جوړوي. د مرغو د کتو دپاره د څه قسمه قیمتي کټ ضرورت نه وي بلکې د صبر و تحمل ضرورت وي. دا خو اسانه ده او تاسو به د دې عادت شئ. صرف ځای خوښ کئ او روزانه هلته ځئ. مرغۍ به ستاسو مخې ته وي. نښه شوي ګونګیان لکه څنګه چې دا خاندان د دې پارک عام اوسیدونکي دي او انساني آبادۍ ته نږدې دي. دا غونډۍ د مني په موسم کې هغه وخت آبادیږي چې د مرغو د 100 نه زیات قسمونه د قطب طرف ته په پارک کې موجود 82 قسمه مرغو سره میلاو شي. دا پارک په سپرلي کې د همالیې د طرف نه راتلونکو مرغو د اوازونو نه شڼېږي. د مرغو مشاهده کوونکي مرزا او ریاض وایي چې بعض وختونو کې پارک ته راتلونکي خلک ډېر شور کوي چې د هغې په وجه مرغۍ خفه کیږي او خلک د ښکلي ماحول د احساس نه محرومه پاتې کیږي.
خلکو ته وینا دپاره چې شور نه کوي د نورو معلوماتي مرکزونو او ګایډ ضرورت دی چې په فطرت کې کینی او ښکلې مرغۍ لاندې راتلو کې وویني او ښه وخت تیر کړي او د مارګله هیلز نیشنل پارک ښایسته یادونه هیر نه کړي او د ځان سره یې یوسي. خو صرف د سیلانیانو زیاتېدونکي تعداد نه علاوه نورې مسلې هم شته. پارک یو ښکلی ځای دی چې د ټولو طرفونو نه د یو نالیدلي دباو ښکار دی. د مارګله په خوا کې تلونکي راتلونکي غټ سړک چېرته د مقامي خلکو دپاره یو وړه غوندې لار وه چې هغه به د پارک ځنګلي ژوند اسانۍ سره پورې باسله او اوس دا لاره غټه کړې شوې ده. دا اوس د اسلام آباد نه ډیره اهمه لنډه لار جوړه شوې ده. چې شپه او ورځې په سونو ګاډي استعمالوي. د پارک په مزه تلو والا ځناورو دپاره دا ډیره تیز رفتاره لاره ده. د پاکستان هر ښار په تیزۍ سره خورېږي، هر کلی په تیزۍ سره خورېږي او قدرتي علاقې په کمیدو دي. نیشنل پارک ته د مختلفو طرفونو نه تلل راتلل دي، په دې وجه په دې باندې دباو زیات دی. په اسلام آباد کې د ځمکې قیمتونه سیوا کیږي چې چېرته به کله د پارک او د ښار په منځ کې بیل زون و، هلته اوس د جوړښت کار د پارکه پورې رارسېدلی دی. په څه ځایونو کې خو به حالات ډېر بد نه وي، خو جنوب مغربي علاقې نه لیدلی شي چې څنګه د پارک د پولې پورې ځمکه کنډر جوړه کړې شوې ده. د مارګلي غرونه د یو حده پورې د چونې د کاڼي نه جوړ دي چې د سیمټو د جوړولو دپاره استعمالیږي. څنګه چې د مقامي ودانۍ صنعت ترقي کوي، هغه شان د سیمټو او باجرې ضرورت هم زیاتیږي. د کاڼي وباسلو عمل شور پیدا کوي، ماحول ګنده کوي او د مخکې نه وچ ماحول په دوړو کې بدلی. دا علاقه د پارک د بریدونو نه بهر ده، خو اوس د چونې کاڼي د پارک نه دننه هم وباسلی شي. د پارک انتظامیې یعنی CDA په پارک کې دننه هر قسمه کندې کول بند کړي دي. په مارګله نیشنل پارک کې د ټولو نه غټه مسله دلته چې دا هغه چونه وباسل دي او کندې کپرې کول دي او موږ دا په مکمله طور باندې ختم کړي دي. که د مارګلې غیر چاپیره کنستل جاري وو، نو دا پارک په د بنجر ځمکې او د ترقیاتي کارونو په منځ کې یو جزیره جوړه شي. ګاډي، سړکونه او ودانۍ د ځناورو په پارک کې دننه او بهر تګ راتګ کموي. د ځنګلي حیات د تلو لارې په طور د دې فایدې کمیږي. په نورو طریقو باندې هم د پارک د حدونو خلاف ورزي شوې ده. د پارک په یو ډېره ښکلې لاره باندې یو ډېر غټ هوټل جوړ کړی شوی دی. دلته نور هم دباو دی. سباسره خلک دلته هوټلې، کورونه او فارم هاوس جوړول غواړي، خو موږ په سختۍ سره قابو کړی دي. مونال هوټل د سیلانیانو لپاره ډېر زیات اهم دی. سیلانیان دلته راځي او په ګنټو ایثار وي. مونال هوټل او نور اسرائیل د سیلانیانو ته ضروري سهولتونه ورکوي. هغوی چې کله دلته راځي نو ورته د خوراک او نور څیزونو ضرورت وي او هغه هغوی ته موږ ورکوو. سیلانیانو ته غټ چیلنج د سهولتونو تعمیر او د ځنګلي ځناورو د حفاظت په منځ کې توازن قایم ساتل دي. د منفي اثراتو حل هم په انتظامی طریقې سره موندلی شي. په بعضې علاقو کې د تفریحي سرګرمو اجازت ورکول پکار دي او بعضې علاقې د نو ګو ایریاز جوړې کړی شي. خلکو ته هر ځای ته د تلو راتلو اجازت نه دی پکار.
नेशनल पार्क د شین نخلستان په تور محفوظه جوړولو اهمیت د سوچ نه هم زیات دی. د ځنګل نه ډکې غونډۍ د هوا نظام په قدرتي طور صفا ساتلو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. ویلی شي چې یو انسان ته د اکسیجن پوره کولو دپاره د 4 ونو ضرورت وي. لږ وګورئ دلته څومره ونې دي. دا یو نعمت دی. لکه څنګه چې پارک مقامی موسم ته تازهوالی ورکوي او عام طور باندې داسې ګڼلی شي چې دا د اسلام آباد شان دی. تاسو پوهیږئ چې د کور یا دفتر د پرېښودو نه پس په 100 منټونو کې دننه تاسو په ځنګل کې او د فطرت سره خبرې کوئ. دا د اسلام آباد پړپوس دی او د دې حفاظت او محفوظ جوړول بے حد ضروری دي. د دې ښکلي قامي اساسې پالنه ځکه هم اسانه ده چې دا د پاکستان په دارالحکومت کې ده. په پارک کې د مخکې نه هم د دې خپل حفاظت کوونکي شته. په غرونو کې تقریباً 1 لاک خلک په 13 کلو کې آباد دي. په پخوانی زمانه کې د دوی د ژوند ځواک په وجې په علاقه ډیر کم اثر پریوتو. خو په اسلام آباد کې د ځمکې نرخونه اسمان سره خبرې کوي او د پارک نه بهر هر طرف ته ودانۍ کیږي. غریب خلک کلو ته تللی دي. په دې وجه د پارک وسایل کمیږي. د ځنګلونو کټ کېدل یو بله زیاتېدونکې مسله ده. کوم خلک چې په پارک کې دننه اوسېږي د هغوی سره توانایي نورې ذریعې نشته. د ضرورت په وخت هغوی اوچ لرګي کټ کوي. موږ د لرګو د کټ کېدو د ختمولو کوشش کوو. موږ دا نه وایو چې موږ په دې کې 100% کامیاب شوي یو. د هغې غټه وجه دلته کې کلي آباد دي چې د هغوی د ضرورتونو نه سترګې نشي پټېدی. هغوی ته د اوسېدو دپاره د لرګي کټ کول دي او دا د هغوی ضرورت دی. غټو آبادو لکه سیدپور ته د توانایي ذریعې ورکول اسان دي ولی چې دا د اسلام آباد سره نږدې دي. ښار ته د ګیس او نورو سهولتونو په وجه د دې ځای کاروبار ښه شوی دی. د پارک زیاتره آبادیانې وړې او خورې دي. دلته یو څو خلک دي او یو څو کورونه جوړ شوي دي. دا ټول خواره واره دي. په دې وجه د دوی له سهولتونو ورکول ډېر ګران دي. د سړکونو ښوالي سره او د سهولتونو ورکولو سره به پارک بدرنګ شي او د ځمکې د کټاو خطره هم ده. د مارګله هیلز سوسایټۍ د صدر وینا ده چې وړې وړې مقامي آبادۍ د پارک د ښایسته خصوصیاتو حصه ده. ستاسو په ذهن کې چې هر تعمیراتي کار وي پکار ده چې په هغې کې د مقامي خلکو خیال وساتلی شي. دوی دې د دې ځای نه ونه ویستلی شي او همدلته کې دې پاتې کړی شي. موږ دوی ته صرف دا وایو چې دوی دې داسې کار او ودانۍ نه کوي چې ماحول سره یو شانوالی نه ساتي. ترقیاتي کارونه دې په احتیاط سره کیږي ولې چې مقامي ونې او ځناور د ځمکې په خوشحالۍ کې اضافه کوي او د کټ کېدو نه بچ کوي. په راتلونکي وخت کې د مقامي خلکو فایده په دې کې ده چې د خپل ګیر چاپېره ځمکې خیال وساتي. इसी जंगलात की
که دوی ته د ځنګل او ماحول بچ کولو سره سره څه نوکري میلاو شي نو دوی به ښه کار کوي ولې چې دا د دوی خپل ځای دی. د نوکرۍ موقع جوړولو او د پوهې دپاره ضروري ده چې مقامي هلکانو او جینکو ته دې د اسلام آباد غوندې ښه تعلیم ورکړی شي. دې علاقو کې هم ښه تعلیم پکار دی چې هغوی ته اندازه وي او په دې پوه شي چې په نیشنل پارک کې اوسېدل څنګه کیږي. که چېرې دا ټولې اسانۍ دې ماشومانو ته ورکړی شي نو دا ماشومان به په راتلونکي وخت کې د دې پارک حفاظت کولو واله جوړ شي. مارګله هیلز نیشنل پارک صرف د سی ډي اے ملکیت نه دی، دا د پوره ښار بلکې د هر وګړي ملکیت دی. د دې حفاظت زموږ د ټولو په شریکه ذمہ داری ده. हम अपनी जो भी अपना रोल है उसको प्ले करें. There is great wisdom. د نیشنل پارک جوړول ډېر غټ د هوښیارتوب کار دی او دا یو ښکاره کتاب دی او په دې کې پیغام دی چې د نور مخلوق سره به څنګه اوسېږي. هیڅ څیز هم په دنیا کې یوازې نشي اوسېدی. هغه چاته زده کړه کول دي څوک چې دلته راځي. خوشحاله خلک اوږد ژوند تېروي او نیشنل پارک په دې خوشحاله ژوند کې یو ډېره ښه اضافه ده. That happy life. مارګله ښایسته دی، د غوري ځمکې ټوکړه چې د پاکستان د ټول نه زیات کاروباري دباو والا علاقه کې دی. خو د دې باوجود دا پارک د ټولو نه قیمتي اثاثه ده. د خپل راتلونکي نسلونو دپاره دی. هر کس د دې د ښه والي دپاره مخکې راشي. څنګه چې د دې علاقې موسم خوندور کوي، تازه اوبه ورکوي، د ځنګلي ژوند حفاظت او خلک فطرت سره واپس یوځای کوي. دا خبره ډیره ضروری ده چې موږ په دې خبره پوه شو چې مارګله هیلز نیشنل پارک یو ډیره قیمتي قدرتي خزانه ده چې د دې پالنه او حفاظت ډیر په مینه کول دي.